زنانو په باره کې چې هغوی په کور کې خدمات کوي او د کور خیال ساتي او د خپلو بچو صحیح تربیت کوي، په دغه کارونو باندې د زنانو ته کم اجرونه ملاویږي. اوس خو زنانه کور کې خامخا کار کوي، ترکاری پخوي، روټۍ پخوي، د بچو تربیت کوي، پرورش کوي، خو لیکن پته ورته نشته چې په دې باندې مونږ ته څه ملاویږي. نو چې کله پته نه لګېدلې نو بیا دغه کارونه په شوق باندې نه کېږي، دا یو بوج ګڼلی کېږي او په دغه کارونو کې چې معمولی عیب او کمی وغیره راشي نو بیا هغه خبرې جنگ جګړو ته وځي. نو زنانه هر یو کار چې په کور کې کوي، د کور خیال ساتي، د کور صفائی کوي، خوراک سکاک تیاری، په دې ټولو څیزونو باندې دې زنانو ته الله پاک د دنیا او د آخرت اجرونه ورکوي. مثلا یو زنانه ده او دا په کور کې ناسته ده او خاوند یې د مزدورۍ نه راله یا دکاندارۍ نه راله یا زمیندارۍ نه راغله، یعنی د خپل روزگار نه واپس راله، داسې حال کې چې سړی ستومانه دی. خو څنګه چې دا نارینه دا سړی په دې ګیټ باندې را دننه شو، بیبي ورته ودرېدله، سلام یې ورته وکړه. اصول خدا دی چې دغه نارینه به سلام واچي نو بیبي به ورله جواب ورکړي. بهرحال دې د خپل خاوند قدر وکړه او دې تینا د کار چې کمی سپلی وي هغې تینا واخیستلی او طرف ته کېښودې، د کور چې کم پیزارو هغې ورله راوړه. څومره آسان کار دی، سوچ کوئ. او بیا ورله اوبه وغیره را واخیستلې او د هغې نه بعد په لاس باندې یا په خپو باندې یا په سر باندې ورله زور وکړه چې دمه شي. نو شریعت مطهره د دې زنانه باره کې دا حکم لګی چې دغه زنانه ته به الله پاک سبحانه و تعالی په دغه لږ خدمت باندې چې دا خدمت په اخلاص سره وکړه، الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې د دې زنانه په عملنامه کې د 7.5 تولو یعنی 19 تولې سونا چې څوک خرج کوي د الله په لار کې، دومره ثواب د دې زنانه دپاره په دې په عملنامه کې ولیکئ. نو دغه لږ خدمت باندې دې زنانه ته 19 تولې سونا خرج کولو اجر او ثواب ملاوي.